د شریعت په نگاه کې میرج نکاح دا یو داسې ټوس او پاکه رشته ده چې اسلام دا خبره ډیره زیاته خوښوي چې هر انسان دی نکاح وکړي، ځکه چې د نکاح دی وجنه هر انسان د ګناهونو نه بچ کېدلی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد النکاح من سنتي، نکاح دا د ما سنت ته. که کوم انسان په صحیح طریقه سره په سنت طریقه سره نکاح وکړي نو د دې ډیر زیات ثمرات دي او په مستقبل کې به دا انسان د دې فائدې نه خبرېږي. الله جل جلاله سورۃ البقره کې فرمایي هن لباس لكم وانتم لباس لهن، خزي دا د تاسو لپاره پرده لباس دي او تاسو د خزو لپاره دا پرده. لکه څنګه چې لباس د انسان کمزورتیا او د انسان یو همراز، یو لباس چې کومه د انسان همراز ده او د انسان عیوب چې کومه دي دا هم پټوي، او داسې د انسان د هر مشکلات په وخت کې د انسان ملګری او د انسان محافظ ده لباس. نو داسې خزي او خاوند ته هم پکار ده چې د خپل یو بل عیوب باندې او په کمزورتیا باندې پرده واچوي او داسې د هر وخت د یو بل محافظ وي او د یو بل ملګری وګرځي. طلاق چونکې دا د داسې رشتې ختم کولو نوم ده او دا فطرتي خبره ده چې اسلام دا شی نه خوښوي او شیطان دا په ټولو نه زیات هلته خوشحالېږي چې کله د خاوند او د ښځې په منځ کې جدایي راولي او د دې دواړو زوجیت چې کومه رشته ده ختم کی. په دې وخت کې شیطان بیا ډېر سخت زیات خوشحالېږي. او حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کوي، وای کومه ښځه چې بغیر د څه وجې نه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه وکړي د دې په دې ښځه باندې د جنت خوشبويي ده حرامه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ابغض الحلال الى الله الطلاق، وای په ډیر حلالو شیزونو کې دا طلاق یو داسې شی ده چې حلال ده خو الله تعالی ته خوښ نه ده. الله تعالی دا نه خوښوي چې یو انسان خپل ښځې ته دا طلاق ورکړي. نو ډیر احتیاط پکار د اول خو هر انسان ته چې خپل ښځې سره صحیح تعلق وساتي او خپل ښځې سره د تعلق د همیشه لپاره وساتي. او شریعت د انسان ډیر نه خوښوي چې هغه انسان د څه وخت لپاره د خپل ښځې سره نکاح وکړي او بیا خپل خواهشات چې کله پوره کړي هغې نه باید هغه ته طلاق ورکړي. شریعت د انسان نه خوښوي، د انسان نه شریعت نفرت کوي چې د انسان داسې کار نه کوي. او کله کله دا طلاق د ښځې او د خاوند په منځ کې یو مجبوري او یو ضرورت جوړ شي. بسا اوقات د دوی مزاج خپل منځ کې نه ملاویږي یا داسې وي چې هغه خپل منځ کې زیات اختلاف پیدا شي او خپل منځ کې د په یو ځای باندې رهایش او د خپل منځ کې دا تعلق دا د نه خوښوي او ناممکن وي. او که چیرته د جدا کې دا جدایي والا زندگی چې کومه ده دا د دومره زیاته خوښوي چې هغه د تعلق په زندگی نه د جدایي والا زندگی د ته ډیره زیاته خوښه او ډیره هغه جدایي والا زندگی د ډیره زیاته خوښوي. نو په داسې وخت کې د یو مجبوری او د ضرورت د وجې نه شریعت د طلاق اجازت ورکړی ده. خو بیا هم په طلاق نه مخته څو اپشن دي. اول دا که چیرته د اختلاف د وجې نه د طلاق نوبت راغی بیا اول پکار ده چې خاوند خپل ښځې ته نصیحت وکړي. که چیرته دا نصیحت په وجه باندې د دې اختلاف ختم شو او د دې په منځ کې صلح وشوه فبها، او که چیرته صلح نه وشوه نو بیا دوم اپشن دا ورکړی دی چې خپل خاوند د ښځې نه د څه وخت لپاره هغه بستره جدا کړي. مطلب د دې دا چې څه وخت لپاره ده خاوند د ښځې سره یو ځای کېږي نه او هغې سره د هم بستري نه کوي. بیا هم که چیرته د دې په وجه د دې تعلق برقرار نشو او اختلاف داسې زیات و بیا درم اپشن شریعت دای خیدا چې د خزي د صحت مطابق
د جسامت مطابق هغه ته د سزا ورکړل شي. او کچیرته د سزا په وجه باندې د اختلاف ختم شو فبها، نو څلورم اپشن دا ده چې هغه د یو داسې خیرخوا سړی چې هغه نیک وي او د دواړو خیرخواهي مقصود وي، د خاوند طرف نه هم او د ښځې طرف نه هم، او د خپل منځ کې د دغو دواړو کسانو صلح وکړي. او اخري بیا دا ده که چیرته د دې صلح په تقدیر کې لیکلی نه وه، بیا د خپلې ښځې ته خاوند خپلې ښځې ته د خاوند طلاق ورکړي. او د طلاق په ترتیب هم دا ده چې په یو ځای د 3 طلاق نه ورکوي، بلکې خاوند خپلې ښځې ته یو طلاق په صریح الفاظو سره په داسې طهر کې ورکړي، په داسې د پاکي په حالت کې ورکړي چې په هغه پاکي کې خاوند خپلې ښځې ته نږدې شوی نه وي، یعنی هغې خپلې ښځې سره جما نه وي کړی. نو د دې فایده دا ده چې تر څه وخته پورې چې عدت نه وي ختم شوی، تر هغه وخته پورې خاوند د خپلې ښځې سره رجوع کولی شي. کېدای شي چې خاوند په خپله فیصله باندې هم پښیمانه وي او ښځه هم پښیمانه شي، نو امید ده چې دی د دغه تعلق برقرار ساتلو دپاره د خاوند بیا د دې ښځې سره رجوع وکړي. او بله دا فایده هم ده که چیرته په داسې طور کې خاوند خپلې ښځې ته طلاق ورکړي چې په هغه طور کې د هغه پاکي په حالت کې دی نږدې شوي نه وي، جما نه وي کړی، نو که چیرته عدت تیر هم شي او په عدت نه بعد د خاوند د دې ښځې سره بغیر به شرعي حلالې نه د نکاح په ذریعه سره دا هم بیا د دې خاوند لپاره حلالېږي. او که چیرته د خپل منځ کې مفارقت او جدایي کول غواړي چې یاره موږ د همیشه دپاره جدا وو، نو د دوم طلاق بیا ضرورت نشته، بلکې دا ښځه داسې پرېږدي چې تر څو پورې د دې عدت تیر شي او عدت سره سره د دې خپل منځ کې دا جدایي دا واقع شي او ښځه او خاوند د دې رشته چې کومه ده دا به ختم شي.